مګرځوئ چې هله دا ملا کم خوا لاړو، دا ملا کم خوا لاړو، دا ملا کم خوا لاړو. دا کم خوا لاړو؟ اسمان ته لاړو. بھئی خدای قرآن ته وګورئ. اوس زه چې چېرته ځمه ما نه مخکې هلته اطلاع شوي چې دا در روان. ولې څه چل دی؟ واورئ، پاکستان زمونږ ملک دی. زمونږ څه دی؟ پاکستان خرابون کې دی، خدای خراب کی. او پاکستان په دین آبادون کی دا زمونږ ایمان دی. والله که یو حکومت د پاکستان په آرام پریدم او نه زما دا مرګري پریدي چې تر څو پورې د پاکستان قانون قرآن شوی نه، والله کم پریدم. او که په ژوند رانه خلاص شي په تختن والله که پریدم. دروغ مه وایئ، دورنګي مه کوئ. دا ګوره زه ووایم چې خدای د پاکستان قانون قرآن کې نو زه حق بجانب یم، ځکه چې زما وس کې نه ده که نه چې د پاکستان قانون قرآن شي. تاسو وایئ چې آمین، نو تاسو هم حق بجانب یې، ځکه چې دا شی ستاسو په لاس کې نه دی. او که د پاکستان حکمران طبقه ووایي چې خدای د پاکستان قانون قرآن کې، نو دا حق بجانب دی. د دې داسې مثال دی لکه دا ګیلاس دی، اوبه پکې، اوس تاسو سره اوبه نشته او تاسو وایئ چې خدای اوبه راکړه اوبه راکړه اوبه راکړه، نو رښتیا وایئ ځکه چې اوبه نشته که نه. اوبه نشته او زه یم چې یا الله اوبه یا الله اوبه تږی ما، نو ټیک ویم. او اوبه دا د کټوري کې مې خولې سره نیولې دي، زه یم چې یا الله اوبه راکړه یا الله اوبه راکړه. اوس تاسو په مخ کې دا جومات دنیا ناسته یې لاندې باندې، او زه یم چې یا الله اوبه راکړه، تاسو به وایئ چې دا څه بې وقوف ملا دی، دا څه بې وقوف دی. لاس کې دې اوبه نیولې دي او وایي چې یا الله اوبه راکړه یا الله اوبه راکړه، خو یې څکه یې څکه. په دې خبره اینی که زه تاسو وایو چې خدای د ملک قانون قرآن کنو ټیک خبره ده. او که موجوده حکومت وي چې یا الله صحیح معنوں میں اسلام لیا پاکستان میں، نو دا رښتیا وایي. نو اوس زه ته خو ساده یو، نو مونږ چې وګوره دوا یې وکړه چې خدای اسلام خو د ده په لاس کې ده که نه؟ د ده په لاس کې نه ده. یو منټ کې آرډیننس لاندې په ټول ملک کې یو منټ کې به ټول قانونونه عدالتونه ختم شي او قرآن به پکې کېښوی شي. دې خوا وګورئ، خلک ورسره عادت نه دي. امام حسین چې خپل د روبۍ ورځ بچیم په غشي ویشتلی قربان کړی و د قرآن دپاره او دې دین دپاره. الواګانو کیرونه لنه لکه تاسو به نن کیرونه پخ کړي او الواګانې به دې ته وګورئ. وایي په دې ورځې که خیال وکړئ خلکو دا کیرونه د خاورو یو هغه داسې دغه نه کنډلي غوندې په هغې کې کیره چولې، نو خلکو له دا د دنیا غټ سرو له د ګردنر لوښي ساتلي دي، اعلی اعلی ګیلاسونه او جګونه دې ساتلي دي، او د امام حسین شربت د خاورو په لوټکي کې او په کنډولي کې د هغه کیر ورکې. شرمېدلو شرمېدلو د کټه سرو له د روح افزا شربت او بوتلې ساتلي دي، او امام حسین پسې د ګوړې شربتو کې هم په ماشومانو یې وویشي. شرمېدلو. په دې به امام حسین خوشحالوي او ځان به پې جنت ته بوځئ. په دغه ورځ باندې لاړ شي ادیرو ته، په ادیرو کې اوبه اچوئ په مړو. هلکه دا څه کوې؟ ښځې رواني دا څه کوې ترورې؟ هی وایي اهل بیت تږي شهیدان شي.
نو اهل بیت تگی په کربلا کې شهیدان دي او تو بدلتا چې ها بیا تگی هغوی شهیدان شوي او به په خپلو مړو اچې خپله کې دی نه فاست نو وایي دا ټکی یو یاد کې چې سر نه دي مونږ پورې کاڼي دي څه به وایي خلکو ته سرونه نه دي کاڼي دي سرونه نه دي کاڼي خو به په خپلو مړو اچې او دعوه ده ښځې تاسو ښځې په دې ورځ ګوډاګي د چا په جنډو پورې تړي تاسو ښځې چې دي دا لوپټې د چا په جنډو پورې تړي او دې سره کوم مراد بیا تړلی چې دا لوپټه او ګوډاګی چې دې جنډې پورې وتړي نو زوی کېږي دا د چا ښځې دي دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی که د سرمایه‌دارو ښځې په نورو لیڼونو اخته دي ستا ښځې په دې لیڼ اخته دي په دې هدیرو په قبرونو کې ستاسو د ښځو سالي په دې شپو کې زمونږ د ښځو سالي سوچ وکئ فکر وکئ دین نه ټوک او مخول جوړ دی نن اسلام د زیارت منجوري ده خو چې ورغلې او مالګه دې وڅکله او جارو دې په ځانو والا جوړ لاړې دین د یو لوی تنظیم نامه ده د یو عظیم انتظام نامه ده دین ټوک یو مخول نه دی چې تاسو به په دې مخولونو یا ما په دوکه کې ساتلی چې بس مرشي جنازه دې وشوه مولیانو در پسې یو سپاره ختم وکړو زیارت پر دې څه خوټ کېدلې وریجې پې وخوړې لاړې جنتي دا مولیان هم په دې پوهېږي لا دي ناست دي او په دې تاسو مونږ هم پوهېږو چې په خدای باور وکړه چې دغه سپارې در پسې وایي که دوی در پسې در بخلي زه به د سړي زوی نه یم دا دومره قمقل دي چې په 1 روپۍ تا پسې 3 سپارې بخي په دا خوټ کېدلو وریجو تا بخي عقل در کې نشته دا باتیں تا تا چا په غوږ کې اچولې ده چې تب ژوندی چې هر څه کې فکر نشته د مرګ نه بعد به دي ملا بخي د مرګ نه بعد ملا خو پرېږده زما دې په خدای قسم وي جناب محمد رسول الله بی بی فاطمه ته وویل اے بچیا دنیا کې دې چې څه کار وي ما ته وایه چې زه یې وکړمه ګوره خیال کوه هسې نه چې دنیا کې داسې کار دې د لاسه وشي چې په قیامت کې دې خدای راونیسي اے بچیا که دنیا کې دې داسې کار وکړو چې ته په قیامت کې خدای راونیوې نو ګوره زه به دې خلاصولی نشمه خاتون جنت بی بی فاطمه ته سردار کونین وئی چې بچیا که ته په قیامت کې خدای راونیوې نو زه به دې خلاصولی نشمه قرآن وګورئ نوح علیہ السلام یا اللہ زوئی میں غر کیگی تباہ کیگی اللہ ورتو انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح اے نوحا دا دستا زوئی ندے چد دا عمل نیک و صالح ندے کتے پیغمبر خدا دستا زوئی دا د نفس دوکه ده چې ته پکې پروتې چې تا په ژوند څه لرې کړي او د مرګ نه پس ته به ته زما په ټېله کولو خلاصېږي دال کې زما عزیزانو موسی علیہ السلام خبره مې کوله فرعون ته یې وویل چې ته خدای نه یې فرعون ورته وی چې زه څنګه خدای نه یم ان الق عصاک فاذا هي ثعبان مبین گھبراؤش
اونی سلام ساده بیا لاس کو بیا لرګیس دا معجزه و د موسی علیه السلام جادوګر راوسته د سره مقابله و ډېر رمضان ته کا جادوګر رااله صاحب لړمانان او مارانې جوړ کو سره انتری پنتری موسی ولاړو مسکه مسکه کېده خدوی خپل کرتوتونه پورا کړه الله وی وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ما موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې ته د امدامسان د دې د مخې ته وغورځوه ناګهانه د هغې نه یو لوی اژدها جوړه شوه فإذا هي تلقف ما یافکون جادوګرو چې څه جوړ کړي وو هغه یو سار اخکو سره ټول اوغړ جادوګرو چې وکته چې دا مقابله خو یا خدای کولی شي یا د خدای پیغمبر کولی شي وألقي السحرة ساجدين ټول جادوګر خدای ته په سجده پریوت فرعون ورته وویل دا هم څه وکړه دا ولې آمنا برب العالمین اے موسیٰ اے فرعون مونږ پر رب العالمین ایمان راوړو فرعون ورته وی چې رب العالمین خو زه یم کنه بل کم خدای دی چې تاسو په ایمان راوړو ورته وی برب موسی و هارون اے فرعون مونږ په هغه خدای ایمان راوړو چې کوم د موسی او د هارون خدای دی فرعون ورته وی لاسونه خپې به درنه مختلف غوس کما جادوګرو ورته وی که لاسونه خپې رانه غوس کې ومړه شو نو به الی ربنا منقلبون دغه خدای ته بس 25,000 جادوګر په دې یو معجزې باندې ټول مسلمانان زما عزیزانو فرعون لښکر وکړو ویرانی سیده زمون ټول نظام خرابوي موسی مخکې سره د مرګرو فرعون او سره فوج ورپسې منډې منډې دریاب غاړې ته ورغ موسی وی چې یا الله اوس به څه چل کېږي الله ورته لوس بیا دې په دې امسا دې دریاب لږ ګزار ورکه چې په امسا دریاب ووالو 12 لارې ورته پکې جوړې شي په دې لارو کې مسلمانان کته شو د اوبو دیوال دی په دیوال کې یو ډلې وایي چې د هغه اخوا ملګري به زمونږ اوبو وړي نو د اوبو په دیوال کې ورته کړکۍ وشوې چې روانه مو سئ او دې ملګرو ته هم ګورئ اوبو نه دي وړي چې موسی پار شو نو فرعون دلته پوه شو چې بیړه مې غر کېږي قوم ورته وی چې ورځه پې که نه ته هم خدای ورځه وی راځئ خو چې د دریاب د منځ ته سو فوج ورکوشو حکم وشو اوبو ته چې نیسئ چې ویني آواز موسی ته وکړو د دریاب په غاړه ورته ولاړ وی خدای ته ووایه که پرېښومه نو تا منمه هغه ورته الآن قد ندمت ولا ينفع الندم اوس پیمانه شوې دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري اوس څه نه قرآن وګورئ وإذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم اغا ورځ یاد کوي چې دریاب میں در باندې سیرې کو او تاسو ته مې نجات درکو واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون غرق میکلو فرعون سره د آل او تاسو د دریاب په غاړه ولاړ و یو تماشم کولا تاسو ورته کتل زما عزیزان د دې دین حفاظت الله پامسا په لرګي کړي د فرعون غوندې عظیم طاقت مقابله په یو لرګي شو د دې دین حفاظت الله په اوبو کړي اوبو اهل دین بچ کړه او بی دین یې غرق کړه ٹھیک شو د دې دین حفاظت الله په اور کړي دی زمرود په اور کې ابراهیم واچولو اور په گلزار شو ماشي په نمرود راوست یو ګوډه ماشه په سپېګما کې ننوتو په دغه ځای کې ورته ناستو بنګ 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 دیوال سره به ډغرې والے هغه سر
چې خلقو ته به وي چې ما ته به سجده کوئ، زه خدای ما ته به سجده کوئ. بیا هغه سر اعلان وکړو چې څوک زما ملاقات ته راځي نو خپله پڼه دې لاس کې راوړي، اول دې زما سر یو څو پڼې وهي، بیا دې را سره خبرې کوي. هغه سر د دې دین حفاظت الله په معاشو کړی دی. د دې دین حفاظت د ابراهه په وخت کې چې په کعبه فوجکشي کوله او اتیانې پې وروسته کعبه یې ورانوله، څوک د کعبې نو عبدالمطلب اوښان یې ونیوه، د اوښانو تپوس کوې، د کعبې تپوس نه کوې، وی د کوم شي مالک چې زه یم زه یې تپوس کوم، او چې د کوم شي مالک خدای دی د هغې به خدای تپوس کوي، هغې سره زما څه کار. قرآن کې تاسو هر وخت په منځ کې اورئ الم تر کیف، وایي وایي ټول فعل ربک باصحاب الفیل. اے پیغمبره ستا پروردگار کم کارو کو دا خاوندانو دا اتیانو سرا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، ڈلے ڈلے مارغانی پر آواستول، یو کانے مخوکا کی او دو پا پنجو کی او پاسنا بمباری شوروش. ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلهم کعصف ماکول. دا سے بمباری پہ اوکڑا لکه د غویانو پخپو کی چې گیا پیمال شي، دا سے پیمال کړه. د دې حفاظت خدای په مارغان هم کړی، کتنې مارغان به د دې دین حفاظت کوي. تا الستا ضرورت ته په دې ځمکه چې تا کې دین وي او ته د دین تحفظ کولی شي. کم قوم چې د دین تحفظ نشي کولی هغه قوم هیڅ ضرورت نشته چې ژوندی پاتې شي، بلا ورپسې چې رک شي. پاکستان کے دا پاکستان بقاو سالمیت مونږ دې دپاره غواړو چې الله په پاکستان کې نظام د مصطفی راولي. ٹھیک ده 35 کاله اوسو چې په دې دوکو باندې زمونږ زړه پړه کوچاو. هر یو چې راځي وایي زما د دونۍ شملې خوږي، زما دونۍ شملې خوږي. مونږ وایي یاره دا بخي، ګوره که دا خي، ګوره که دا خي، ګوره که دا خي. ړم خولې له بوټ ووتو دی. نو زه دا درته حلال اعلان وایم چې د کم قوم قانون قرآن نه، د کم قوم قانون حدیث د محمد رسول الله نه، دا هغه قوم وجود او نه وجود دواړه برابر دي. قوم نیست دے، تباہ دے، غرق. عزیزانو دو طرف تا من غرق، دینم نشتا، قرآنی نظامم نشتا، او یو قط مڑایم نشتا. مڑائی پیشن مڑائی تو ہوئی قط مڑائی. چغی بموری دلی کہ ہمارا ملک گندم میں خود کفیل ہو گیا. گندم میں خود کفیل پٹکی پوئے گئی. خود کفیل ترجمہ ز خدا پوئے گم کہ دیشی سے ز غلط مز پر ترجمو ډیر نه پوئے گم. خود کفیل دا مانا چې زمون په کور کې غنم وشو، بار نه دراتلو ضرورت نشته. دا مطلب هلکه ما ته ګورئ، ستاسو په خپل پټي کې او پټي نام بغیر په کور کې چې پټي او غنم پکې شي هغه څوک په بیه اخلي؟ یعنی کور کې د چې غنم شي څوک په بیه اخلي؟ نو چې زمونږ ملک خود کفیل شو نو بیا خو زمونږ د کور غله ده. نو دا پرون دې را باندې بیا ولې ګرانه کړه؟ غنم خو نور ګران شو. خبره خونناکه ده که خیال وکړي. خود کفیل ټکي مطلب دا دی چې زمونږ ملک چې دی هغه په خپله دومره غله پیدا کوي چې مونږ ته د بار نه ده. یعنی امریکا د خدای د صفای هستی نه میټاو کړي.
روس تے خدای د صفحه هستی نه مټ ابلیس او شیطان او حرامي ملک چې امریکا دا په مقدس مکه داسې بل څوک نشته اگر چې نن زمونږ لوی دوست امریکا دا عرب چا تباہ کړه په اسرائیلو باندې سپورټ یې امریکا کوي اسرائیل څه شی دی چې عرب به ووایي اسرائیلو له وسله څوک ورکوي دا تشي بمونه څوک ورکوي دا جازونه څوک ورکوي او عرب پې وهي څوک واحد ملک امریکا ده ما ته وګوره نو زمون ملک خود کفیل نو خود کفیل ټکي زه تر اوسه پوه نه یم دا مطلب دی چې امریکې نه به مونږ غنم نه امپورټ کوو ځکه زمونږ ملک پیداوار کافي شو یو خو وګورئ چیني کوم زمونږ ملک که خیال وکړئ خود کفیل دی ٹھیک شو آسانه خبره ده جی گنے گران ملاویږي گنے گران دی تا په غنی او پزمکه آبیانه او ټیکسونه دومره لګولې دي چې هغه ټول ته ختم کا تو ګوره چې تا ته په روپۍ من غنې ملاویږي کنه ملاویږي تاسو پوه شئ وګورئ په یو دکان انکم ټیکس پیسہ ټیکس پراپرټي ټیکس پلانټ ټیکس چې رب دې وځي چې خدایا حکم نو څوک کوم خواو تختم ټیکسونو سیستم لري کا تو وګوره چې روپۍ من غنم ملاویږي کنه روپۍ من غنې ملاویږي کنه تاسو پوه شئ عزیزانو دا ټولې هغه خدایي ګرفت دی چې مونږ پکې ګیري که یو ځلې مونږ د انسان اسره پرېښوه او خدای او رسول مسره کو والله که هیڅ تکلیف درته وشي مونږ ته تکلیف دا دی چې مونږ اسره انسان جوړ کړی دی خدای هم نه دی جوړ کړی مونږ د خدای نه نه غواړو د انسان نه غواړو چې د انسان نه غواړي کم قوم د هغې انجام به هم دا تبعي او رسوایي وي عزیزانو علما په پاکستان کې یو عظیم قوت دی الحمدلله د علماء پاکستان متفقه فیصله دا ده چې د پاکستان قانون قرآن پکار بل یو ټکي ته راشي هلکه چې سري نظام په دې ملک کې راشي دا مولیان به په عدالتونو کې ناستي او قاضي او مجسټریټ او جج وغیره مولیان به نه قطعا مولا دې نږدې نه پرېږدي نږدې صرف د ملک موجوده قانون دی یو طرف ته کی یو فتاوی عالمگیری چې علماو جوړه کړې وه د عالمگیر بادشاه د پاره یو فتاوی عالمگیری دی مجسټریټ ججانو سره په عدالت کې کیدي په اردو ژبه کې شته پښتو کې شته فارسی کې شته بجای د دې چې تعزیرات پاکستان انګریزي کې دوی سټډي کوي او سبا په فیصله کوي دا د اردو کې په اسانه سره د شپې ګوري سبا د ملک فیصله په دې شروع کی خبره خلاص دې کې څه ته خبرې چې موږ راټینګ کړي کې مې خبرې په دې ستاسو بیا درته امکان در پورې تړي په خبره نه پوهېږئ د پاکستان ښځې په دې ملک شریعت راوستل نه غواړي ښځې هر یو چې کور ته لاړ شي ښځه ورته په کوتک ګوتې ووایي چې خدای راستي چې ملا دې د صوباړو نه وباسم په دې ملک چې شریعت راشي نو موږ له به بورکې را په سره یو بیا به راته وایي چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی نا مولیان وایي چې قرآن کې خدای ویلي چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی ښځې به په کورونو کې نه قرنا د قرار نه دی دومره خو تاسو هم پوهېږئ چې ښځې دې په کورونو کې قرار ونیسي او قرار نیوی پرېږده چې په کور کې به هم په زوره نه ګرځي چې د پڼو اواز یې پردی سړی بار وانه وړي
چا چې ایرانی چادرۍ ور په سر کړي دي او خلکو ته وایي چې ورته وګوره دا زما دغې ته وهلکه دا ملیان به بیا دا وایي چې قرآن کې راغلي دي جلباب د دې جمع د جلابیب دا الفاظ چې دي په جمع او مفرد دواړو صیغو سره په قرآن کې مستعمل دي جلباب او جلابیب قرآن کې د ښځې د بورقې ذکر دی لغت وګورئ چې جلباب هغه بورقې ته وایي چې د سر نه تر خپو پورې ښځه پکې داسې پټوي چې د دې جامو کپړه هم پکې نه ښکاري هغه بورقې ته وایي او ورپسې راښکې کېږي ما ته وګورئ دا به څوک راټینګوي یوه دا قوم دومره لرې لاړو دومره لرې چې د دوی نه د سرونه نه قلم کړي دوی به واپس هغه خپلې نکتې ته راولي څنګه دې خوا وګورئ په دې کوواټ کې به م کتلي خواران غریبان سپیره ذلیل هغې په شل روپۍ وي سی آر اخیستی دی شته دې کلو ملو کې هم شته دا د کوتک شاه زامن وګوره یو وي سی آر واري دا د کیمکولو دي کیمکولو داسې کوړی دې ورته ایښي داسې ستا خدای تباه کا معتبر که په قیامت کې جهنم ته لاړ شي خیر دی نو دنیا کې خو یې څه مزې کړي دي ته هلاک شي نو چې د دنیا خوار و زار ټوله ورځ مزدوري کې او د شپې وي سیارونو ته شبګیر کې تباه شي نو ته دې ولې په قیامت کې دوزخ ته ځې دنیا دې م خوار او آخرت دې م تباه شي عقل در نه چا وړی دی عقل در نه چا وړی دی او بدبخته ما ته خو به لوی افسوس په قیامت کې د غریب دوزخ ته تللي چې غریب دی ولې دوزخ ته لاړ شي مالدار خو دی د دوزخ اور لړوني بله خبره ده چې مونږ سرب مړی چې وشي دا ساربه چې مړه شي مونږ وایي چې یاسین والقرآن الحکیم یا الله ته واره جنت مونږ مولیان په دې کې ساده یو لږ یا الله ته واره جنت سرب مړی لوی سنډا پروتي یا الله ته واره جنت خدای دې دا اته واړو جنتو بوی هم دته ونه ښایي بوی چې دل اته واړه جنت ورکې بیړه دې غر کسه مونږ به کم خوازو په 10 روپۍ دل اته واړه جنت ورکې ځکه چې غټ سنډا مړ دی دې خوا وګورئ لوی افسوس به ما ته د قیامت په ورځې د غریب دوزخ ته تللي مراعات خو ورته اسلام دومره ورکړي دي چې قیامت کې امیر او غریب وبخلی شي نو هم بم غریب 1500 کاله د امیر نه مخکې جنت ته ځي مراعات یې دومره دي لیکن ستا د دنیا عمل دی ولې داسي چې موجب د جهنم د تلو وي نن غریبان وګوره په کور کې وي سی آر تاسو چلوئ د شپې امام حسین په ځای پرېږدئ تاسو امام حسین د خولو ته مو ګورئ د شکلونو ته مو ګورئ دا شیاګان دی د خپلو شکلونو ته وګوري د خپلو خولو ته دی وګوري د خپلو بوتاړونو ته دی وګوري دا سنیان د خپلو دا د غولو کټوی خولې چې د نسوارو کټوی دي دغې خولو ته مو ګوره او د ابوبکر او د دین نامې اخیسته شرمېدلو قوم شرمو دین شرمو تاسو سره هغه خوله شته چې تاسو د هغه خلکو نامه هم پې والئ د چا په کور کې چې هغه ښځه ناستی چې شاملات دي د هغه خوله د دې قابله ده چې د بی بي زینب نامه پې والي د بی بي سکینې نامه پې والي تاسو د خولو د شکلونو ته وګورئ د امام حسین داسې شکل زمونږ شکل ته چې خلک وګوري شیطان ورته یاد شي د مسلمان شکل ته چې وګورئ سړي ته ازار او ذکر الله د نیک سړي علامه دا ده چې مخ ته وګورئ او تا ته خدای را یاد شي او د پلیت سړي علامه دا ده چې ته ورته وګورې او شیطان در یاد شي زمونږ شکلونه داسې دي چې مونږ ته څوک وګوري شیطان ورته یاد شي په لاره روان یو خلک وایي مجسمه د شیطان روانه ده زمونږ خولو ته وګوره ټوله ورځ لای لګای شیطانات پرې جنبې د یو کور رانول د بل جوړول پوهي که نه گرفتار کی
चारा पुलिस में वरांदी निकल पता से अदालत के बनी पेशी की चारा अदालत में वरांदी निकल न बचिया जरा माता पका दंग तवड़े जाए बचिया कि जमान शमार न जमा दमर्ग नबाद बजमा चिकन सीजू न बैतुल माल दी दाब वापस बैतुल माल तर्जमा के बैतुल माल करें जिंदगी दलतम बैतुल माल जोड़ गए मैं ज़कात सिस्टम में मुस्तफा बोली अला ज़कात के अरे तो दा ज़कात के दा सुद 7.5% सूद चिकन बस सेविंग और फिक्स डिपॉजिट तुम बांधिए हर पर की 2.5% की हुकूमत कर की इज्जत या मालिक लवर बड़ी हुकूम और मैदान के पे बात और सूद भी और जोर सूद द मुल्क और द दीन दोस्तान सूद भी और द मुल्क और द दीन दुश्मनान सूद राशि के ईमानदार की मैदान की खबरी मुलायम और ब्यादासी मुलायम जिसतासो दवा पकारदा कन्नन में सुबह सरहद तातीलों को कि बिजलीगर मुला दाजान द फ्रोजर कोल गवाड़ी वो अल्लाह चिदा कौमी उठी नन में फ्रंटियर तो हुए कि बिजलीगर मुला द 100,000 पकोर के उसे दवाड़ी जमा द फ्रंटियर को मुसलमान दा ईमान दे कि माले द 100 कोर जोड़ने को दागी अब हमें पदरो दागे सरा रसई जमा हैसियत गो रही जब पे खबर के उसे गम तो जिंदगी के जमा यो कोर गए पते खबर की यो कोर आगाम तो दुनिया मेरा बाना है ना बच न दे हर काल पे 1,000-1,200 टैक्स लगे देखो गोरई तासु खबरों बमा सरा खबर हो गई शर्म हो गई द मुलाकोर पर खैरातुन जोड़ी कि मुल्क के पर खैरातन टैक्स लगो नहीं मरा का दगा मुल्क दखे और अजे मख होगा तो जमा पदा मख तो दा कौम दुबई ना अतलम जमा अजीजानो यो बकस कपड़े अगस्ते छिपे खबर एयरपोर्ट बांधे रागम 100 रुपए टैक्स पे लगो अगर ऐसी तमीर टप उड़ून से पगबर गोनी चिलास पते और नजर देने लगी पाकिस्तान दुमरा नहर शो कि कफन ही टैक्स लगोल छोरो दा मुलाल खल को कफन वर करे दे तासुपुल सु जमा हैसियत तो गो रही का कमेल पूरा है कई का कमेल पूरा है जमा जरूरियात जिंदगी उगो रही का शराब पकी ते कटे कई का जिना पकी ते कटे कई का जवारी पकी ते कटे कई का शराब पकी ते कटे कई का आयाशी लोफरी पकी ते कटे कई कद बिजलीगर मुला खजा क्लब तजी ते कटे कई कपमार रोड चक्कर होई ते कटे कई कद बिजलीगर मुला खज पलास के बटवा चोली और दा दुकानों के खजे सौदा ली साप इंतजी ते कटे कई का खाली पर मरा से तरोटा वाड़ी और दी कि इन कमे ही पूरा कह गए मां मुल्क तबाह को ज खतरनाक ज ब्लैक लिस्ट को आगा कसान दी
چې د چا ښځې شاپینګونه کوي ټوله شپه. بلیک لیسټ خو هغه کسان دي چې ټوله شپه 80 लाख रुपो शराब हर मियाश के इंपोर्ट की पाकिस्तान 80 लाख रुपये. इमाम हुसैन में नहीं, मुहर्रम में नहीं, है कू है. इमाम हुसैन दगे तो पारा खपल जान कुर्बान करे है कू तो पारा अकलम तो चंदर लगे दो अकल दर नलाड़ो सरुन दर पूरी नहीं. कसम तो खुदा दे कि कहानी दर पूरी तड़ी नहीं चल का शेर काने पे कोपड़ाई पूरी उतरी सब तुम दे सर दे. वो तो ईमान करते हैं दादी छगी हुई छे मुजाहिदीन अफगानिस्तान और पुरुष वर मंडा के पुरुष मुस्मोर मंडा का पदा वर मंडा का तस्दी दादी सके पक्के दे अजीजानो खुदा तो गो रही हकायक दीन उपीजा नहीं इमाम हुसैन तो कुर्बाना गराजों पेजा नहीं. बीबी ज़ैनब पछले दिलो जामो के देबने जियाद मखितद दीवाल पे ख्वा की पज्म का वले नास्ता हुआ. इमाम हुसैन पल सर पे करबला के वले कट को औद यजीद औद इब्न जियाद मखिता सर प्रोते और शुंडे और तपतुरु वले वही वले अकम सोच इमाम हुसैन वक्त वर्तन मिलावे दो अर्थ मिलावे दो खुदीन नो द बीबी ने तकलीद इमाम हुसैन ने सुकोले. अजीजान सोच हो गई फिक्र हो गई खबर मिला अर्थ को औलाद कि ब्लैक लिस्ट कम कसान तारीख गोरा द मुला च कलना पाकिस्तान जोड़ दे यो मुला खाए च पदे मुल्क के तखरीबकार हुई पदे मुल्क के फसाद करे पदे मुल्क के दो डाली जंगोली पदे मुल्क के सब इतना बर्पा करी यो मुलाओ कितने चाह बर्पा करी दी फसाद चाह जोड़ करे मलचा मान करो पयो जांगी के राशि कि पयो पोस्ट बांधी की नहीं कि ब्याज बदली उसी उसी द्रे और पटराकुलों के सामान चलेगी. मुलामल तबाह के चितर परुण कसम पर खुदा दे कि मां परुण वजीफे खोली ली दी परुण रा से मां नहर और जुआ नन मेरे जावेद कोर के लगा रोटा है खोले नहर गिरज मां फसाद जोड़ करे दे जबले लिस्ट सुनी फसाद से जोड़ो दाशिया होता चौल खलक तिलरे का हुकूमत पाराम के नया तरफ था मां सर खबर होगा जवले खराब इन शियागानो वली इमाम हुसैन मां वजले दे वली से चल दे वक्के मचिंगा इमाम हुसैन मां वजले दे अहले बैत रसूल मां शहीदान करी दी हाँ कि मां ने दी करी क्या करी द दुई जरूरी चुन दुई करी दुई वच दुई करी दा मुंगा वली बदी शुई दा दुई करी न मां तो गोरी का मुंग करी दी बंग बंग मके वही अल्लाह बंद मुंग करी दी बात गोरी माता का इमाम हुसैन मुंग शहीदान करे दे न मुंग यजीदियान शुक्र अलका तासो मुंगा टोल यजीदियान निकी मुंग यजीदियान शू और दुई चीजी दादे इमाम हुसैन मरगरी शू हाँ टिक
نو ستاسو وایي چې موږ یزیدیان شو او د محرم ورځ راشي او دوی په دې زنځیرونو ځان وایي که نه، نو د دوی په لاس کې خو زنځیر او چاکو نه دی پکار، دا چاکو او زنځیر زمونږ لاس کې پکار دی، ځکه چې موږ یزیدیان دي، موږ امام حسین هم شهید کړی دی او خنجر د دوی موږ له لاس کې او دوی د سینه راته ونیسي، ځکه چې موږ یزیدیان یو که نو زه به خنجر لاس کې نیسم او ته به راته سینه ونیسې، بس پته به ولګي چې څوک عاشق دی تیز. دا اوس عقل دی. زما دې په خدای باندې قسم وي چې اهل سنت والجماعت تر هغې پورې خپل لمونځ درجې د قبول ته نه رسوي چې تر څو پورې په اهل بیتو درود ویلی نه وي. تر هغې پورې زما لمونځ نه قبلېږي چې تر څو پورې ما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد ما لمونځ نه قبلېږي. ته څنګه ماته وایې چې ته د امام حسین دشمن، ته وایې چې 12 امامان دي، ذرا شي دا تمام سنی علماء او عوام په 10 سپارې قرآن در تلاش کدو چې 12 امامان زمون ایمان دی دی که نه دی؟ 12 سره 12 نور کا سلیرشت کا سلیرشتو سره سلیرش نور کا تسلویخت کا پا تسلویختم در تز قرآن خورم چا تسلویخت زما ایمان لی. بیات د سنیانو په تاریخ کې وخایات چې چرته د شیعه بشر ته بد ویلي څوک خودی شو؟ د سنیانو تاریخ کې وخایي چې د شیعه مشر ته بد ویلي. ولې؟ د شیعه مشر خو حضرت علی او حسن او حسین دي، نو که سنی دې ته بد وي پارټي کې به کافر شي. ٹھیک ده؟ نو ریکارډ دی د سنی طبقې چې د شیعه مشر ته چرې بد وي. هغه مشر ته به بد ضرور وي چې نورو خلقو ته وایي چې په سینه والو کې جنت دی او په خپله یو ټپ ځان له نه ورکوي. خبره ده که زه ملا یم، اوس تاسو ته یم په دې جومات کې ناستې چې وروڼو چا چې جنت دخل الجنت تاسو کمیسونه وویسته او په ځان هم راکېښو چې راکېم خو او ما کمیس هم اغوستی دی هسې نو ته خو به جنت ته لاړ شې په دې وهلو او زه به کوم فاضل ټول ایمان دی. خبرې وکړئ خبرې وکړئ که سني علما سني عوام دومره یې مه وې چې خاندان رسول جامع خیرنې وې یا د جامع خراب ټکی مو وې خدای دې زمونږ دین دنیا خراب. اوس خراب څوک دی؟ زه یم که ته یې؟ زه هر څه منم، زه ستا 12 امامان منم او تا ته دومره ویم چې ابوبکر او عمر عثمان منم، خو بد ورپسې مه وایه، بد مه وایه. هغه ابوبکر